الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، د حج طریقه کار روانو په اوله ورځ باندې حاجي مینا ته تللو. په هغې کې خاص احکامات نه و، صرف دعاګانې غوښتلو. دویمه ورځ چې کوم وه هغه نهمه ذوالحجه وه چې هغې ته عرفې ورځ هم ویلی کېږي. په هغې ورځ باندې حاجي صاحب د عرفات ته تلو. هغې کې هم خاص احکامات نه و، خو صرف دا د عرفې ورځ کې د عرفات په میدان کې حاضري ضروري وه. نو چې کله د ماښام مازدیګر لمونځ وکړي، لمر په ډوبېدو شي، حاجي به د عرفات نه روان شي د مزدلفې په طرف باندې. مزدلفه کې به دا شپه وکړي. سحر لمر چې کله راوختو، د لمر د راختلو نه لږ مخکې حاجي به د مینا په طرف باندې روان شي، او مینا ته چې لاړ شي نو د لمر راختلو نه بعد به حاجي 4 کاره وکړي. اول نمبر دا چې 7 کاڼي به راوالي، غټ شیطان به په دې ورځ باندې ولي چې دا د اختر اولنۍ ورځ ده. دویم کار به دا وکړي چې دلته به راشي قرباني به وکړي. د قربانۍ نه بعد دریم کار به حاجي دا کوي چې سر به وخرئ، او زنانه به ویښته معمولي واړه کړي. او څلورم کار دا چې کله قرباني م وکړله، سر یې م وخرو، دا احرام به لرې کړي، په عامو جامو کې به راشي، طواف زیارت به وکړي. طواف زیارت کول نه بعد دا شپه به بېرته مینا په طرف باندې حاجي صاحب رسوي. نو دا د 10مې ذوالحجې یعنې د اختر اولنۍ ورځې احکامات دي چې په دې کې به حاجي په ترتیبوار سره دا 4 کاره کوي، واپس به بېرته شپه مینا په طرف باندې وړي. نو لحاظه دا کتل پکار دي ضرور مخکې مسلمانانو سره هم شیر شي. نو د یوې ورځې احکامات دي، انشاءالله ډېره فایده به ترېنه تاسو ته ورسېږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.